बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन چې کوم زموږ لیکچر دی هغه دی د کلاس 9 یونټ فرست فزیکل کوانټیټیز اینڈ میجرمنٹ. په دې لیکچر کې ومنګه دا خبره کوو چې فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي او میجرمنٹ څه ته وایي. نو فرست اف آل زو چې فزیکل کوانټیټي او میجرمنٹ څه ته وایي. نو اول زه ډیفاین کوم چې میجرمنٹ څه ته وایي. Measurement is a comparison between an unknown quantity and standard. Measurement چې دی دا څه شی دی؟ دا یو کمپیریزن دی د چا په منځ کې؟ د unknown quantity په منځ کې او د standard په منځ کې. اوس unknown quantity څه مطلب دی دلته؟ نو د unknown quantity مطلب دا دی چې یو داسې کوانټیټي چې هغه مونږ ته د مخکې نه پته نشته، لکه ایگزیکټ پته مونږ ته نشته. مثال په طور باندې لینت د دې بال پین لینت دی مثال په طور. اوس دا مونږ ناب کولی شو میجریبل دا، خو دا پته مونږ ته نشته چې دا 2 میټر دی 2 سانتي میټر دی. دغه شان چې دی دا زمونږ سره اوس څه ده؟ یو اننون کوانټیټي ده او مونږ یې د څه شي سره کمپیر کوو؟ نو اینډ سټینډرډ مطلب دلته مونږ کوم سټینډرډ استعمالو نو هغه څه استعمالو؟ هغه مونږ میټر استعمالو. نو مثال په طور باندې د دې خبرې مطلب دا شو چې دا د اننون کوانټیټي په منځ کې او د سټینډرډ په منځ کې چې ته کمپیریزن ته څه وایي؟ میجرمنټ وایي. بیا دا خبره باندې مخکې کلیر شي چې سټینډرډ څه مطلب دی. نو راځو د یونټ طرف ته چې یونټ څه ته وایي. یونټ دا به موږ ډیفاین کوو داسې چې یونټ ایز ا سټینډرډ with which things are compare. یونټ چې دی دا زموږ سره یو سټینډرډ دی، یو معیار دی، معیار چې د هغه سره موږ څه کوو؟ نور شیزونه چې دي کمپیر کوو. لکه څنګه چې ما د بال پوینټ اگزامپل ورکړ د دې د لینت چې د دې لینت چې دی دا مونږه کمپیر کوو. نو دلته به مونږه سټینډرډ څه یوز کوو؟ میټر به یوز کوو. مثال په طور 100 میټره دی 100. نو لکه دقه ته کمپیریزن ته ویلی شي د یو سټینډرډ سره کمپیریزن کول د یو شیز دې ته ویلی شي هغه سټینډرډ ته ویلی شي یونټ. مطلب د سټینډرډ سره د یو شیز کمپیر کول، نو دغه سټینډرډ ته څه وایي؟ دې ته یونټ وایي. کوم کمپیریزن چې مونږ کوو دې ته میجرمنټ وایي، خو دغه سټینډرډ ته څه وایي؟ یونټ ورته وایي. مثال په طور باندې کیلوګرام زموږ سره هغه دی دا یونټ دی، میټر زموږ سره یونټ دی، نیوټن زموږ سره یونټ دی، وغیره وغیره چې دي دا زموږ څه دي؟ یونټ دي. دا اوس میجرمنٹ او یونټ مونږ وکړو. اوس راځو فزیکل کوانټیټیز ته چې فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي. نو دا به مونږ څنګه ډیفاین کوو؟ دیز آر دوز کوانټیټیز which can be measured. فزیکل کوانټیټیز زمونږ سره هغه کوانټیټیانې دي چې هغه مونږ څه کولی شو؟ ناب کولی شو. مطلب هغه کوانټیټیانې چې کومې مونږه ناب کولی شو هغه ته ویلی شي فزیکل کوانټیټیز. یا مونږ داسې هم ډیفاین کولی شو په شارټ الفاظو کې چې all measurable quantities are called physical quantities. ټولې څومره ناب کولو قابل کوانټیټیانې چې دي، مقدارونه چې دي، هغه ته ویلی شي فزیکل کوانټیټیانې. لکه مثال په طور باندې لینت دی، ماس دی، ټایم دی، ډینسټي ده، والیوم وغیره وغیره داسې چې دي که نه. زموږ سره لینت، نو لینت موږ ناب کولی شو که نه. لکه مثال لینت تاسو له مخکې اگزامپل درکو چې د دې بال پین لینت چې دی دا زموږ سره څومره دی، بیا چې دی د دې ماس څومره دی، او ټایم چې دی لکه مطلب زموږ د دې کلاس ډیوریشن مثال په طور باندې 15 منټ 16 منټس دا قشان چې کوم دي دا څه دي؟ ټول میجریبل دي. نو دا زموږ سره د فزیکل کوانټیټیز اگزامپل شوي.
نو length mass time density volume etc are examples of physical quantities در څه example شوي د physical quantities اوس موږ راځو physical نو physical quantities چې دي دا زموږ سره classified شوي دي په دوو categories کې physical quantities are classified into two categories physical quantity چې دي دا زموږ سره mainly په دوو categories کې په دوو حصو کې څه شوي دي تقسیم شوي دي A نمبر چې دی زموږ سره base physical quantities او derived physical quantities دا څه دي دا د physical quantities classification دی تقسیمېدل دي لکه مطلب د physical quantities چې کوم دي دا زموږ سره په دوو حصو کې تقسیم شوي دي یو ته ویلی شي base physical quantities بل ته ویلی شي derived physical quantities اوس موږ زو چې لکه مطلب base physical quantities څه ته وایي derived physical quantities څه ته وایي base physical quantities به موږ څنګه define کوو base physical quantities are those quantities and terms of which all other physical quantities can be expressed physical quantities هغه quantity نه دي چې دا هغه په term کې موږ څه define کوو نور physical quantities چې کوم دي دا define کوو دا express کوو د څه په term کې د base physical quantities په term کې چې کله موږ نور physical quantities represent کوو express کوو نو دې ته ویل شي base physical quantities او دا زموږ سره څو دي په numbers کې دا 7 دي there are 7 base physical quantities زموږ سره څو physical quantities دي 7 base physical quantity نه دي هغه زموږ سره کمی دي length نو length موږ represent کوو په L باندې unit میټر دی او unit موږ په څه represent کوو په M باندې بیا راځو ماس دی ماس موږ represent کوو په څه باندې په M باندې او unit څه دی کیلوګرام دی او کیلوګرام موږ شارټلی په څه باندې represent کوو په kg باندې بیا چې راځو موږ third number زموږ سره ټایم دی ټایم موږ ډینوټ کوو represent کوو په T باندې unit زموږ سره سیکنډ دی او unit به موږ سیکنډ به موږ شارټلی په څه باندې ډینوټ کوو په S باندې بیا زموږ سره کرنٹ دی electric current دا موږ represent کوو په I باندې په capital I شو او په small I باندې هم represent کولی شو او د دې unit زموږ سره ampere دی او unit په موږ څنګه لیکو ampere A simple capital A بیا چې دی temperature دی زموږ سره temperature represent کیږي په capital T باندې unit kelvin دی او unit به موږ څنګه represent کوو په K باندې بیا amount of a substance دی amount of a substance چې دی دا موږ ډینوټ کوو په N باندې او یونټ یې څه دی مول دی او مول چې کله ته شارټ کټ لیکي لکه څنګه چې موږ کیلون کې ولیکو نو صرف او صرف M او L ولیکي ای به سره نه لیکي دا مطلب د دې مول شارټ کټ ریپرزنټیشن دی دا د دې مول ریپرزنټیشن یا مول موږ داسې شارټ کټ ریپرزنټ کوو ډینوټ کوو بیا چې د لومینیس انټنسټي ده 7 نمبر او لومینیس انټنسټي ریپرزنټ کیږي په I باندې او یونټ کنډیلا ده او یونټ په موږ څنګه ریپرزنټ کوو په CD باندې CD شارټ کټ په څه باندې CD نو دا زموږ سره بیس فزیکل کوانټیټی نه اوس موږ راځو دلته صرف شارټ کټ دا خبره کوو چې بیس یونټ څه ته وایي بیا موږ ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې به فل ایکسپلین کوو بیس یونټ او ډیرایوډ یونټ خو په دې کې صرف او صرف یو انټروډکشن کوم چې لکه مطلب بیس یونټ څه ته وایي او ډیرایوډ یونټ څه ته وایي نو بیس یونټ څه ته وایي د یونټس اف بیس physical quantities یا د یونټ اف بیس quantities are called base unit دغه یونټ چې تاسو ته کوم ما ویلي چې لکه مطلب څو دغه لینث د لینث یونټ چې هغه میټر دا شان د ټایم یونټ چې هغه څو سیکنډ دغه شان چې د ټمپریچر یونټ چې هغه زموږ سره کیلون کې نو دی د بیس فزیکل کوانټیټیز یونټ ته څه ویلی شي د بیس فزیکل کوانټیټیز یونټ ته ویلی شي بیس یونټ بس شارټ کټ خبره ده ساده خبره ده چې د بیس فزیکل کوانټیټیز یونټ ته څه ویلی شي څومره د 7
بیس فزیکل کوانټیټیز دي چې د دې یونټ ته ویل شي بیس یونټ. بیا راځو مونږه ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز ته چې ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي. نو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټی مونږ څنګه ډیفاین کوو؟ ډیرایوډ فزیکل quantities are those physical quantities which defined in term of base quantities are called derived physical quantities. derived physical quantities زموږ سره هغه کوانټیټی نه دي چې هغه مونږه ایکسپریس کوو، هغه مونږه ریپرزینټ کوو د څه په ټرم کې؟ د بیس فزیکل کوانټیټیز په ټرم کې. هغه ته ویل شي derived physical quantities. هغه کوانټیټی نه چې هغه مونږه د څه شي په ټرم کې ریپرزینټ کوو؟ د بیس فزیکل کوانټیټیز په ټرم کې. نو د ټرم نه مطلب څه شي چې د بیس فزیکل کوانټیټی په ټرم کې ریپرزینټ کوو. نو مطلب څه شو؟ نو د دې خبرې مطلب دا شو چې لکه مثال په تور باندې زمونږ سره سپیډ دی، سپیډ. نو سپیډ چې دی دا زمونږ سره برابري د اس بټه ټي یا ډسټنس بټه ټي که نه. انشاءالله دا به بیا نیکسټ چپټرو کې به دا موږ په ډیټیل سره وایو، خو صرف او صرف په انټرم باندې تاسو پوه کوم چې انټرم څه مطلب دی. اوس که موږ وګورو ډسټنس زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره لینث دی که نه دی؟ او ټایم زموږ څه دی؟ لینث او ټایم دواړه چې دي دا بیس فزیکل کوانټیټی نه دي. لینث او ټایم دواړه بیس فزیکل کوانټیټی نه دي. نو او سپیډ زموږ څه شی دی؟ دا ډیرایوډ کوانټیټی ده. نو دا موږ څه چل وکړو؟ د بیس فزیکل کوانټیټیز په مدد سره دا موږ څه کوو؟ دا موږ ریپرزینټ کوو، دا موږ ایکسپریس کوو. یا زموږ سره بل اگزامپل که تاسو ته د زموږ سره ایریا ده. ایریا دا زموږ سره برابر ده د لینث ضرب ویډث. اوس لینث زموږ څه شی دی؟ دا هم بیس فزیکل کوانټیټی ده. او ویډث او لینث دواړه یو شی دی، لینث دی. نو دا دواړه څه دي زموږ سره؟ بیس فزیکل کوانټیټی ده. دا هم بیس فزیکل کوانټیټی ده، دا هم بیس فزیکل کوانټیټی ده. او ایریا زموږ سره څه ده؟ ډیرایوډ فزیکل کوانټیټی ده. نو د دې دوه اگزامپلونو زه ساده الفاظو کې دا خبره راویستلی شم چې ډیرایوډ فزیکل کوانټیټی نه هغه دي چې هغه موږ ته د بیس فزیکل کوانټیټیز د ډیویژن یا د ملټیپلیکیشن نه څه کېږي؟ حاصلیږي. مثال په تور باندې دلته موږ څه چل وکړو؟ سپیډ زموږ سره ډیرایوډ فزیکل کوانټیټی ده. دا موږ دوه بیس فزیکل کوانټیټی نه په یو بل باندې ډیوایډ کړي که نه. ډسټنس بیس فزیکل کوانټیټی، ټایم بیس فزیکل کوانټیټی ده. نو د دوو بیس فزیکل کوانټیټیانو د ډیویژن نه موږ څه حاصل کړه؟ ډیرایوډ فزیکل کوانټیټی. او دغه شان زموږ سره ایریا ده. نو ایریا زموږ سره د دوو لینتونو د دوو بیس فزیکل کوانټیټیانو ضرب دی. نو دا دواړه بیس فزیکل کوانټیټی نه دي او د دې ضرب ته څه وایي؟ دا ایریا ده. او ایریا ته ویلی شي دا زموږ سره اصل کې ډیرایوډ فزیکل کوانټیټی ده. نو ساده الفاظو کې زه داسې ویلی شم چې ډیرایوډ فزیکل کوانټیټی به موږ څنګه چل کوو؟ د بیس فزیکل کوانټیټی د ملټیپلیکیشن نه یا د ډیویژن نه به موږ څه کوو؟ دا راوباسو. بیا لکه مطلب دلته ما اگزامپل لیکلی دي. اگزامپل لکه مطلب ایریا ده، لینث ضرب ویډث. نو هغه ما تاسو ته برخه وکړو. بیا سپیډ دی ایکس بای ټي لکه مطلب یا ډسټنس بټه ټایم. نو دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره ډیرایوډ فزیکل کوانټیټی نه دي. اوس راځو ډیرایوډ یونټ څه ته وایي. ډیرایوډ یونټ چې کوم دی، د یونټس اف ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز آر کالډ ډیرایوډ یونټ. د دې ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیانو یونټو ته څه ویلی شي؟ ډیرایوډ یونټ. مثال په طور باندې زموږ سره دا دلته دا ډسټنس بټه ټایمز چې کوم دا زموږ سره سپیډ و. نو د دې یونټ به زموږ سره څه راشي؟ میټر پر سیکنډ. نو دې میټر پر سیکنډ دا د څه شي یونټ دی؟ د سپیډ یونټ دی. او سپیډ زموږ سره څه ده؟ ډیرایوډ فزیکل کوانټیټی ده. نو د یونټ ته څه ویلی شي؟ دې یونټ ته ویلی شي ډیرایوډ یونټ. د ډیرایوډ یونټ څه ته ویلی شي؟ د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز یونټ ته څه ویلی شي؟ ډیرایوډ یونټ. نو دا زموږ سره نننی لیکچر انشاءالله
په بل لیکچر کې به مونږ اس آی یونټس او ورسره اس آی بیس یونټ او ډیرایوډ یونټ دا به مزید ایکسپلین کوو. نو ان شاء الله د نورو دا شان انټروډکټری لیکچر لپاره زمونږ چینل بیسکس کنسپټ اف فزکس سبسکرایب کړئ او ورسره if you have any comment then please comment in the comment box. Thank you so much.